السلام علیکم عزتمنو. نننې معلومات زموږ د غزل جاوید دی چې د پاکستان مشهوره سنگر غزل جاوید چې نن سبا هغه په دې دنیا باندې نشته او د نن نه یو څو کاله مخکې هغه وفات شوی دی. خو د غزل جاوید د مور وینا ده چې غزل جاوید ماته څو وارې په خوب کې راغله. غزل جاوید خپلې مور ته په خوب کې څه ویلي دي. عزتمنو تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، پاک یو ساده ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو بېګا زموږ د غزل جاوید مور سره خبرې وشولې او ویلې چې غزل جاوید ماته بار بار په خوب کې راځي چې زما کوم مینوال دي، یعنې کوم کسان چې د غزل جاوید ګانې ګوري او د غزل جاوید کیسټې ګوري نو باید چې هغوی دې د دې خبرې نه دې منې کړي. هغې بیا د غزل جاوید مور به یو میسج ټولو پښتنو ته ورکړو او ورته یې وویل یعنې غزل جاوید ماته دا څو ځل یعنې ماته بار بار په خوب کې راځي او وایي چې له مورې زه په ډېر په غذاب کې پرته یم او د دې غذاب نه ما تاسو بچ کړئ. ټول تللی وه بیا مولا ته او مولا ته یې دا خوب ټول بیان کړو. مولا وله بیا دا جواب وله ورکړو چې یعنې په دې باندې ډېره زیاته سخته او د دې مینوالو ته ووایه او د دې کیسټ چې په کوم ځای کې وي باید چې د هغه دې ختم کړی شي او دې پښتنو ته یو میسج پرېږده چې پښتنو ته ووایه چې د غزل جاوید ګانې ما وایي او مې ګورئ. که عزتمنو چې دا داسې صحیح کیسټ نه دي چې یعنې دا دې د خلکو واوري او غزل جاوید ته پې ثواب ورسي. دا چې خلکو څومره اوري نو غزل جاوید ته پې غذا میلاویږي، یعنې د قبر غذا پې نور پې زیاتي. مینوالو که څوک د غزل جاوید ګانې اوري نو باید چې هغوی دې نه اوري، ځکه چې یوه مسلمانه ده یو مسلمان ته چې په قبر کې دومره سخته وي نو باید چې د هغې سختې دپاره ورته موږ دواګانې کړو او الله تعالی دې ته د قبر غذاب اسان کړي. امین ثم امین. عزتمن زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.